ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. نن ان شاء الله العزیز د پنځمې سپارې خلاصه بیانومه. دې کې یو مسله الله تعالی بیان کړه چې سړي ته مې په ښځه باندې فضیلت ورکړی ده. دا بنیادي په دوو وجو باندې الله تعالی سړي ته په ښځه باندې فضیلت ورکړی ده. یوه وجه عزیزانو دا ده چې دا سړی د ښځې اخراجات په ځان باندې اخلي، ټوله خرچه، نان، نفقه، کور، دا د سړي په ذمه باندې. دومه وجه طبیعت تکوینی نظام په تحت باندې الله تعالی سړي ته برای ورکړی ده د ښځه باندې. لیکن ځینې ښځې دی وړې دي عزیزانو چې هغه سړو باندې ډېرې باندې دي. نو دا د ځینو ښځو چې دوی په سړو باندې علم ډېر لري، مهارت ډېر لري، قوت ډېر لري، دې په وجه باندې دا ضابطه نه خرابېږي. دا عمومي یوه ضابطه ده چې الله تعالی عام طور باندې سړي ته په ښځه باندې فضیلت ورکړی ده. د دې مثال تاسې دا په ذهن کې کېدی، دوه قسمه خلک دي، یو د دیهات وال خلک دي، یو د ښار وال خلک دي. د ښار وال خلک عموما پوهی، هوښیار او دیهات وال خلک د هغو په نسبت سره کمزوري. خو کله کله دی وړي چې د دیهات وال خلک دومره ماهره یې په یوه شي کې، نو هغه د دیهاتي سړی په دا ښاریاتو په سړو باندې ډېر باندې. نو له دې خبرې دا یو خاص خبره ده، خو عام خبره دا ده چې د ښاریاتو وال هوښیاري. دغسې الله تعالی دا عمومي ضابطه بیانه کړه. که چیرې یوه ښځه په علم، په عمل، په قوت کې مخته یي په سړو باندې، نو له دې جدا نه معلومېږي چې دا ضابطه به خرابه شي. مخته الله تعالی یو ډېره اهمه خبره بیان کړه چې د الله تعالی خبره ومنئ، د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره منئ، او دریم اولو الامر د فقهاو خبره منئ. الله تعالی خبرې ته موږ ډیرکټ نسو رسېدلی چې د الله تعالی خبره موږ او تاسې وارو. لا محاله د دې دپاره ضروري ده چې واسطه په منځ کې راشي. واسطه د نبي او د رسول وحي الله تعالی یا القا پې وکړي. هغه وحي او القا د الله تعالی وینای هغه تر موږ رسول الله رسول یا نبي را رسوي. او دا د رسول او د نبي خبره باندې ځینې خلک خو عربیان نه پیږي، او که عربیان خلک یي نو هغه د دې د عربي د دې آیات د الله تعالی د کلام ته ته نشي رسېدلی. نو د دې دپاره ضروري ده چې فقها د دې تشریح وکړي، علما د دې تشریح وکړي. نو ځکه دا فقهاو منل هم ضروري دي. نو درې خبرې الله هم ومنئ، د الله خبره ومنئ، د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ومنئ، او د فقهاو خبره ومنئ. دا قرآن یای، د الله خبرې ته قرآن یای، د رسول الله خبرې ته حدیث یای، او د فقهاو خبرې ته فقه یای. فقه له دغه شریعت تفصیل په دا فقه کې موجوده ده، ځان ته علم نه ده. مخته موږ او تاسې سورة فاتحه الحمد شریف کې دا خبره وویله چې اهدنا الصراط المستقیم، چې الله موږ په څه لاره باندې برابر کړي. څه لاره کومه ده؟ صراط الذین انعمت علیهم، د هغو خلکو په لاره باندې چې په چا باندې تا انعام کړی ده. نو په چا باندې الله تعالی انعام کړی ده؟ پنځمې سپارې کې 4 قسمه خلک الله تعالی ذکر کړي دي چې په هغو باندې الله رب العزت انعام کړی ده. اول سړی النبیین، نبیان دي. دوم صدیقین، صحابه کرام دي. دریم شهدا دي. څلورم صالحین، اولیاء الله دي. اول د نبیانو پلار باندې رئیسی، نو د نبیانو په نقش قدم باندې صحابه دي. د صحابه پلار باندې رئیسی، نو صحابه رضوان الله تعالی علیهم مجمعین که چیرې ورې موجوده نه، نو د شهداو په نقش قدم باندې رئیسی. که شهدا لا محاله شهیدان اروي خو جواب نسی درکولی، نو د هغو نه بعد اولیاء الله صالحین د هغو پلار باندې رئیسی، له هغو سره خپل تعلق مضبوطه جوړ کړي. نو د 4 قسمو خلکو سره د موږ او د تاسې تعلق پکار دی. په دې باندې الله تعالی انعام ده، دغه څخه لار ده.
په دغه صورت کې مخته الله رب العزت د قتل خبره ذکر کړې ده که یو انسان بل انسان قتل کې قصدن یا قتل کې دغه څه حکم ده خطاً یا قتل کې دغه څومره پور ده دا خبره بیانه کړې ده الله تعالی مخته په دې صورت کې الله تعالی د دوو نمنځو ذکر کړی ده دغسې خو د عامو نمنځو ذکر شته خو د دوو نمنځو خصوصیت سره ذکر کړی ده اول صلات خوف د خوف په حالت کې نماز پرېښودل جایز نه دي نو خصوصا بالخصوص د ډار په حالت کې نماز مه پرېږدئ و صلات الوسطی او د مازګر نماز یې بالخصوص ذکر کوی چې هغه هم د مشغولتیا د کاروبار وخت اکثره له خلکو جي د سستیا په وجه قضا شي نو د دغه ذکر یې هم خاص وکویه چې د مازګر نمانځه سره هم پام کوي مخته د منافقینو ذکر وکویه په دې سپاره کې چې منافقین نه د دغه خوای نه د دین نه د دنیای که چیرې د په دین کې د دنیا فایده وویني نو دوی بیا د دین لوری کې هغه خبره ورخي او که چیرې د دنیادارانو فایده وویني بیا دورې واوړي قرآن مجید خو د دوی حالت دا بیان کړی ده مذبذبین بین ذلک لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء نه د دغه خوا دي نه د هغې خوا دي نو په دغه کې موږ او تاسو ته تعلیم ده چې موږ او تاسو ته پکار ده چې په ایمان باندې مضبوطه اوسو یقین هم کامل وي په الله او په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې هم کامله یقین او دورې نه کیږو دین ته موږ متوجه یو په دې سپاره کې د مهر ذکر هم وکویه چې ښځو ته مهر خامخا ور ادا کوئ ورکوئ موږ او تاسو کې دا یو خبره ده چې مهر ته دومره زیاته توجه نه لرو ولور نارې وږو دغه ولور اکثره دای چې مور او پلار جن وخوري د ورونه جن وخوري ښځې ته یو شی نه ورکېږي کله چې هغه را واده کړي نو ملا صاحب چې ورته وایي چې 15,000 10,000 روپۍ مهر کېدی نو اوله د کور سړی دا ورته وایي چې ملا صاحب ډېرې زیاتې روپۍ راځي خوړلې دي خوړل نه خوړل هغه تاسې کار ده خو مهر ږدل پکار دی بغیر مهر نکاح نه صحیح کېږي بالخصوص هغه یتیمانې چکانې چې د چا په پرورش کې د هغو مهر خامخا پکار ده په اخر کې الله تعالی په دې سپاره کې دا وفرمایل ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم وآمنتم دو خبرې الله تعالی وکړي چې الله تعالی خو څه فایده نشته تاسې په عذاب کې خو مګر دا ده چې تاسې دوه کاره کوئ نو الله تعالی تاسې ته عذاب نه درکوي اول کار آمنتم ایمان او عقیده سمه کوئ شکرتم دوم کار ټولو نعمتو د خدای باندې شکریه ادا کوئ ناشکري مه کوئ الله تعالی دې موږ او د تاسې عقیده هم سمه کې الله تعالی دې د ټول د الله تعالی چې څومره نعمتونه دي په دې باندې شکریه ادا کولو توفیق را نصیب کړي